السلام علیکم. د اسلام آباد کې د سنگجانی جلسې نه پس د حکومت او د طاقتورو حلقو پریشانی ډیره زیاته وه او بیا یې داسې چلو کو چې په سټیج باندې کم کسان ناسو په هغوی 28 کسانو اف آی آر درج شو چې دوی د وخت نه سیوا جلسه کړې ده او امن و امان صورتحال خراب کړي. نو عجیبه چلیده، یو طرف ته صدر او وزیر اعظم صاحب ټول پارلیمنټریان له اشاعه ورکړی وه کم چې د هغوی د پارټیانو دي، ځکه چې په پارلیمنټ کې څه غټ قانون سازي را روانه ده او د عدلیې کنټرول کولو دپاره ډېر څه کېدو واله دي. هغې کې د تحریک انصاف پارلیمنټریان ډېر غټ رکاوټ و. نو پرون دا په میډیا چلیدل تاسو ټولو کتل چې اول شیر افضل مروت راووتو، هغې ګرفتار کو، بیا د پارټۍ چیرمن بیرسټر ګوهر ګرفتار کو، بیا ځینې پارلیمنټریان په پارلیمنټ کې دننه وو او هغوی هلته ځان له اجلاس وکړو، روټۍ هم راوغوښته. خو بیا د شپې تقریبا داسې 3-4 بجې نیوز چینلو دا وی چې لایټونه یې بند کړه د پارلیمنټ هاوس او په ویګو ډالۍ کې نقابپوشه کسان پارلیمنټ ته ورننوتل او د پارلیمنټ دننه ټول گرفتار کړه او نامعلوم مقام ته منتقل کړه. پارلیمنٹ د 25 کروڑ عوامو نماینده ځای دی، نو چې د 25 کروڑ عوامو د نمایندګانو داسې توهین کیږي چې هغه د پارلیمنټ نه دننه ګرفتاریږي، نو دا پاکستان کې د جمهوریت دپاره ډېر افسوسناک وخت دی. او دې کې افسوس دا دی چې پیپلز پارټي چې د جمهوریت ځان چیمپئن ګڼي، هغه هم په دې غیر جمهوري قوتونو سره ملګرې ده او هغوی دا ټول د هغوی په وخت کې وشو. بیا پکې یو ډېر خبر راغی چې د شپې 11:30 بجې نه پس د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډاپور سره د چا رابطه نه کېده. رورې بیان ورکو چې زمونږ نه د هغه د سټاف سره رابطه کېږي نه د هغه سره کېږي او هغه تللی و اسلام آباد ته په کې پی هاوس کې څه میټینګ و، هغه به یې اټینډ کوو. بیا 4-5 غنټې هېڅ پته نه لګېده. بیا پکې یو خبر راغی چې د بلوچستان وزیر اعلی بوګټي صاحب چې دی سرفراز بوګټي، هغه خیبر هاوس ته تللی او د وزیر اعلی سره ملاقات کوي. بیا هغه د هغې ملاقات تردید وکړو او دا یې وویل چې لاره بنده وه، نو زه د بلوچستان هاوس ته د خیبر پختونخوا هاوس په طرف تلم، ما ملاقات نه دی کړی. 5-6 غنټې بالکل بېچیني وه. فوري بیا د خیبر پختونخوا سپیکر چې دی بابر سلیم سواتی، هغه نن هنګامي اجلاس د اسمبلی راوغوښتو، صوبایي اسمبلی، ځکه چې افوا دا وه چې کیدی شي علي امین ګنډاپور هم گرفتار کی او په خیبر پختونخوا کې گورنر راجو لګي. خو بیا دلته کې چې کم نمایندګانو هغوی وویل کوسچرې داسې اقدام غیر آئیني وشو، موږ به د دې مزاحمت کوو. نو سهار کې چېرته یو خبر راغی چې علي امین ګنډاپور د خیبر پختونخوا حدود ته راغلی دی او لا گرفتار نه دی. دا ټول صورتحال دا ښیي چې په اسټیبلیشمنټ او حکومت کې ډېره بېچیني ده، ځکه چې سنگجانی جلسه د دوی دا خیال و چې دومره به څوک را نشي او پی ټي آی خو مونږه کرش کړې ده او خلک مایوسه دي، مهنګایي تنګ کړي. خو چې کم جوش و جذبې سره ټول پاکستان نه خلک راله او بیا اعلان وکړو چې مونږ به په 22 سپتمبر په لاهور کې جلسه کوو، دا د هغوی دپاره ډېر پریشاني وه او هغې جلسې روکولو دپاره او په آئیني کم پیکج چې را روان دی هغې کې د قاضي فایزي صاحب دپاره د ایکسټینشن لار هوارولو دپاره دا ټول اقدامات روان دي. نو داسې اقدامات وقتي طور خو حکومت یا اسټیبلیشمنټ ته به فایده وکړي، خو ان د لانګ رن په د دې ډېر لوی نقصان ریاست ته دی، ځکه چې د عوام ورځ ته ورځه د ریاستي ادارو نه د خفګان اظهار سیوا کیږي او کله چې دا فیصله دا فاصله د عوام او د ریاست په منځ کې ډېره سیوا شي، نو د هغې نقصان ریاست دی او افسوسناک واقعه د خدای په ملک کې نه کوي، ځکه چې په 71 کې کله د عوامو اعتماد عوامو مینډیټ تسلیم نشو او بیا هلته فوجي اپریشن شو او د عوامو اعتماد په ادارو ختم شو، نو موږ ډېر لوی نقصان کړی دی، ځکه چې نیم پاکستان رانه بیل شوی او هغې کې د جنرال یحیی ډېر کلیدي رول و، د هغه او د بوټو صاحب
صاحب چې بوټو صاحب هم د هغوی مرګستیا وکړه، نوم یې د جمهوریت وي او بیا یې عوامو چې چا مینډیټ ورکړی هغوی له اقتدار نه ورکو. نو دغه افسوسناک واقعیات زموږ په تاریخ کې دي، خو کوموږ تی سبق حاصل کو نو کیدی شي چې پاکستان فایده وشي، او کو نه موږ خپله ضد ونا راغستي نو مخکې موږ نقصانات کړي، خدای دې نه کړي چې بیا نقصان وکړو. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ، لایک او شیر لازماً وکړئ. سوچ بھی وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.